ترتیباً د سورتونو د قرآن نه 26 او په نزول کې 47 او قبل النمل وبعد الواقعه. زمانه نزول دور متوسط د مکه معظمه. خل ربط ده که نظام قرآنی او دعوی تبارکه نمانی نو نمانون که قومونه هلاک شو. که نظام قرآنی او دعوی تبارکه نمانی نو نمانون که قومونه هلاک شو. نو دا صورت تخویف دنیوی دی. دا صورت تخویف دنیوی. خلاصہ په ابتدا کې تمهیدی بیان دارنګه دلایل نقلیه او دلیل عقلی او د دوه سوالونو جوابونه. دارنګه ثمره ده پکې چې برکات ورکوونکی الله دی نو حاجت هم د هغه نه غواړي. د دوه سوالونو جوابونه او دارنګه ثمره ده چې برکات ورکوونکی الله دی نو حاجت هغه نه غواړي. نور پکې طبیعي مضامین دي. نور پکې طبیعي مضامین. طاسیم میم اقسم بطوله وثنائه وملكه. اقسم بطوله وثنائه وملكه. سبع طوال فزيد التوراة ميلودي. ياسين فزيد انجيل له. طاسين فزيد زبور. حواميم انعام له او مفصل. دا بل نبی نه دی لستی او دا خبره کړله برای ابن عازب رضی الله تعالی. تلک آیات الکتاب المبین تمهید مع ترغیب. دا آیاتون د کتاب دی چې واضح دلالت دی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین تسلی ده. لعلک باخع نفسک امید دی چې تعالی کوي ځان چې نشي دي مسلمانان ځان په مخ ستړی کوه او که رضا یې زمونږ رالیږلی مونږ په دې منې د اسمان نه آیت فظلت اعناقهم نو ښکته به سټونه د دوی هغې ته په عاجزۍ منې او نه راځي ته ذکر د رب د دوی نه محدثا په راتلو کې نه وی یا فی زعمهم مگر دی هغې پورې دی د هغې نه مخ اړوي. فقد کذبوا فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. تخویف دنیوي مطابق دروغجن پردي نو راغلي دوی ته انباء واقعات ما د هغه څه ما هغه کانو چې دوی پر ټوکې کولې. څه نه ګورې د ځمکې ته کم انبتنا فیها من کل زوج کریم چې ټوکول لکه څنګه چې قرآن راځي دغه شان ما ځمکه ټوکولې. یقینا په دې کې آیتونه دي او زیات دي مجرمه او نه دي زیات دي مؤمنان. یقینا رب ستا د غالب دی رحم والا دی زورور دی.
وإذ نادى ربك موسى کله چې आवाज وکړ رب ستا موسی علیه السلام ته چې لاړ شه قوم ظالم ته قوم فرعون ته الا یتقون ورته ځان نه بچ کوئ وی دی رب زما یریږم چې دوی زما تکذیب وکړي او تنګه ده سینه زما او نه چلیږي چې به زما فارسل اولېږه ما سره ارسل اولېږه دی ته هارون علیه السلام او د دې په ما باندې ګناه دی په ځان د دوی کې فاخاف زه یریږم ان یقتلون چې ما به قتل کړي قال اوه الله رب العالمین کلا کلا ردیا فذهب لا شیطان بیاتون زما سره خنن تاسو ان معكم تسترسل ما غوږی خیر نرالو دی فرعون ته ورته وی یقینا رسولان رب العالمین ولګم سره بنی اسرائیل قال ورته او علم نربك فينا وليدا ایسنوی لوی شوی من تربیت نه کړستا نه لوی شوی زم بکور کې وړو کې او تا نه تیر کړی نو سره د عمر په نسینې نه ډیر کاله وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين او کړه تا یو کار وفعلت کړه تا فعلتك التي فعل اغا چې کړه تا وانت من الكافرين وانت من الكافرين څمنه جاهدي من نعمتي کافر اجد چې ناشکر کړه ته زما د نعمت ناشکر زما د نعمت نه ناشکر ما وړ کې لوي کړه او تا زما خاص سره مړ کړ یا وانت من الكافرين ته چرته رکشي ته خورکوي نو قال دی فارتو ایزن ما کړه کار په وکی وانا من الضالين او زه د انجام نه نو خبره چې دینه په څه فساد جوړي وانا من الضالين یا انا من الضالين ز رکشوه متلم مستراغل تاسو خو هغه وکړه او ابن قتيبه معنا کړل کنه په غریب القرآن کې چې ناپوه ما د انجام پتراته نو چې دی قتل شي او زفیړو ما را چولې ما څه پته چې دا ګرز دی یا ته دا قومنا چې ته دعوه کوي داغي د کفر قال فعلت وانا من الضالين ففررت منكم نو ته مستاسنا فررت منكم خرجت من بينكم فررت منكم سمانا خرجت من بينكم نو بخما طرف زما حکمن پوا اوی گرزون ز پیغمبران و تلک نعمتون تمن على ان عبدت بني اسرائيل دورته ویل اولم نربك فينا وليدا نو دیو جواب ورکی کړ تدا نعمت په ما باندې اسبادي ادا څه نعمت دې چې ته په ما باندې هغه اسباد کړي علیه په ما باندې اثبات کې ان عبدت بني اسرائیل او زما ټول قوم د غلام جوړ کړي صرف زما پرورش خبره کې ان قوم د زما غلام کړي یا ان عبدت بني اسرائیل زما قوم دي پسمنده ساتل دي دا وي یو ځل ساتل ما بیا زره ماشومان دی وجدي ظالم زویا او زه دې په دې وجم نه ساتل تا ته پته چې دا موسی د وخت به وجلې نو په معنا د قتل ته عبدت په معنا د قتل ته
زه خو دې ساتلی یم خو قوم دې زما قتل کړی دی. یا ته په ما باندې احسان اچوې چې زه دې لوی کړی یم نو ګټله چا زما قوم ګټله او تا څټل نو داسې احسان خو نه دی چې ته په ما باندې یا علا ان عبدت بني اسرائیل زړې د کړي دي زما قوم ما باندې احسان اړی او زما قوم دې ذلیله کړی دی لکه طریق معبد ای مذلل. قال فرعون او فرعون وما رب العالمین څوک دی رب څه دی رب العالمین؟ قال رب السماوات رب د اسمانونو ځمکې دی په منځ کې که تاسو یقین کوونکي. قال او فرعون لمن حوله هغه چې چاپېره د ده نو الا تسمعون ای ناورئ تاسو رب خو زه یم دی څه په ګډوډ سو سر شوی دی. قال دې جواب ورکړي رب ستاسو رب د پلار نیکه ستاسو اولین پوخانو چې پوخاني وو. قال وی فرعون ان رسولکم الذي یقینا رسول تاسو هغه چې رالیږلی شوی تاسو ته لمجنون دی خو لیوانی دی. هغه مخکې نه ګډې وړې وی موسی علیه السلام دلایل وی. قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون. وما رب العالمین ما په معنا د من دی ما شارحه چې تپوس کېدی شي د معنا د لفظ په ما شارحه سره تپوس کېدی شي د معنا د لفظ او په حالي بسیطه سره تپوس کېدی شي چې دا شی موجود فی الخارج دی او که نه دی. او په مای حقیقیه سره تپوس کېدی شي د ماهیت د شي. لکه وی من غضنفر جواب کې راځي اسد نو به وی هل هو موجود؟ نعم. به مل اسد حیوان مفترس. نو بعض خلک وایي چې فرعون وی چې جواب موافق د سوال نه دی زه تپوس کوم د ماهیت او ته جواب راکوي په عوارضو سره. خو خبره ده چې فرعون څه منطقي خو نه و که نه فرعون منطقي نه بلکې خبره ده چې دی ما ته رب نه وي. حافظ ابن کثیر ویلی چې ومن زعم چې دا فرعون د اهل منطق نو دا خبره وي صحیح نه ده و دې مخکې نه ګډې وړې وي هغه والا جواب په دلیل سره ورکړي. قال دویل إلا لئن اتخذت كتاب سيلا سوا زمانا نشبت من المسجونين قد شونا. قال موسى عليه السلام او لو جئتك بشيء مبين كچتما تاته واضح دلیل پیش کو نو بیا به ما جیل ته ورځي بکار بیا خو ته مانی کنه. قال ارتفاعت بیا فاتبی پیش کاغله کته رښتونه
فالقى عصاه ويغرز الامساح خپله فاذا هي ثعبان مبین په دا وخت کې دا اشتها وښکاره او راوویست لاس خپل فاذا هي بیضاء للناظرین دا تک سپینو دپاره ده لیدونکو وقال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم او اول قول د فرعون به تایید کې دی خبره کړله وې دا غټانو ته چاپېره ده یقینا دا ساحر دی پوه غواړي دی چې وباسي تاسو لره من ارضکم من ملککم بسیری پسیر خپل سره فماذا تامرون څه حکم کوئ قالو دی ارجح یو معنی دا ده قید کده لره یا دویمه معنی تاریخ ولا ورکه او درېمه معنی تم ولا ورکه امام قرطبي و تم ولا ورکه او رور د وباس ولګه فی المدائن بخارون کې حاشرین نوکران را بولی تعالی را هر ساحر پوا نو جمع کړي شو ساحران او ورځې معلومه تا وقيل للناس ولخلق هذا انتم مجتمعون هل انتم مجتمعون استفهام بمعنى الامر هل انتم مجتمعون يعني جمع شيء تاسو څه جمع شي معنی څه جمع شي او موږ به تابعداري وکړو د ساحرانو که دوی غالب شو هر کله چې ساحران راغله وی دی فرعون ته زمونږ دپاره به څه مزدوري یو که نه که موږ چې د غالب شو قال وی فرعون نعم آو انکم اذن لمن المقربین تاسو به دغه وخت کې زما تاري سټي هم نشین به زما به څه هم نشین وی دی ته موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون بعد قولهم دلته اجمال لیکه مخکې ورته دوی ویلي دي چې ته ورځه که مونږ نو هغه ورته چې تاسو یې وغورځوه نو وغورځول دوی پړي تسمیې خپلې ارسۍ او امساګانې اتارون مارون وقالو دی بعزت فرعون په توفیله په حرمت د فرعون باندې یقینا مونږ به غالب یو وغورځو موسی علیه السلام عصا خپله فاذا هي تلقف په دغه وخت کې غړپ یې کړ او تیرې که ما څه یافکون چې دوی هغه دروجو کړي نو وغورځېدل شو ساحران سجدې ته قالو دوی موږ ایمان راوړلی په رب العالمین چې رب د موسی او د هارون دی دا بدل دی مخکې قال وی فرعون اس ایمان راوړ تاسو پخوا د هغې نه چې ما اذن درکړی تاسو ته یقینا دا ستاسو مشر دی هغه چې تاسو ته ښودلی سحر زر دی چې پوه به شئ تاسو غوڅ به کړم لاسونه ستاسو او پښې ستاسو من خلاف یو تر بله الول او تاسو به زوړند کړم اجمعین ټول په سولی به کړم قالو دوی لا زویره پروا نشته دی یقینا موږ خپل رب ته واپس شو یقینا موږ تمه لرو چې معاف کړي موږ ته ګناهونه زموږه ان كنا اول المؤمنین لان كنا اول المؤمنین او وحی وکړم موسی علیه السلام ته چې بوزه بندګان زما انکم متبعون یقین ستاسو تعقب به کیدی شي نو ولېږل فرعون په ښارونو کې حاشرین نوکران او په هغې کې اواز کې ان هؤلاء یقینا دا کسان چې لشرذمة قلیلون دا وړوکې ونې جماعت دی لږ وانهم لنا لغائتون او یقینا وانهم لنا لغائتون منګه قهروي منګ لره یا مونږ خو مسلح یو او مونږ ټول چې حاضرون یریږو نو ویستل مونږ دوی لره د باغونو نه د ولونه او د خزانو نه او د مقام د عزت نه کذلک الامر کذلک او میراث سره مې ورکړه دغې لره بني اسرائیلو ته نور پسې شو دوی مشرقین د نور خاتو په ټیم کې فلما ترى الجمعان هر کله چې دوی له جماعتونه قال اصحاب موسی وی اصحاب موسی انا لمدرکون مونږ خو ګیر کړی شو ځکه مخکې دریاب دی او وروسته د دې فوج دی قال موسی علیه السلام کلا داسې نه ده کلا رجعیه
إنما هي ربي سيهدين. ونبي عليه السلام سئل إن الله معنا. فأوحينا إلى موسى ويكرم موسى عليه الصلاة والسلام تشوى أمساق ولسر دا دريا فانفلقا فضربا فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم بشان دغن لوي روم يستل ويلرا رابور يستل ثم الآخرين بين نور لرا أبجت بك موسى عليه السلام أشد السراج بين طول لرا أبي مغرب رستنور يقين بديك دلائل ندي زيادة المؤمنان يقين ربستا غالب دي رحم والده أولو لي بدي من واقع إبراهيم عليه السلام دليل نقلي وتخفيف دنيا ممدي کله چې وی پلار پلتا قوم تا د چی بندگی کوي تاسو قالو دې مون بندگی کو د بوتان فنظل لها عاکفین نو ټول ورځ مونږ د هغوی په څنګ کې ناست یو په څنګوتې منې قال ابراهیم علیه السلام هل یسمعونکم اذ تدعون اوري ستاسو نه کله تاسو دوی ته آواز کوئ چغې وباسئ یا نفع رسئ تاسو ته او یضرون یا دفع کولی شي ضرر قالوا دا هیڅ هم نشته دی خو بل وجدنا بلکې موږ موندلي په دې مې پلان نیکه خپل کذلک یفعلون دا شانې کار به کوو قال ابراهیم علیه السلام افرأیتم اما کنتم تعبدون اتأملتم تاسو سوچ کړئ چې شي بندگی کوئ تاسو پلان نیکه ستاسو الاقدمون چا پخواني فإنهم عدو لي دوی زما به دشمنان وي ورځ د قیامت که زه بندگی وکم مگر رب د مخلوقاتو ځکه زما دوست دی کنه مگر هغه څوک چې عبادت کوي د رب د مخلوقاتو هغه دوست دی الذي هغه ذات چې زه پیدا کړم ماته لار ښودلې ده هغه ذات چې هغه ډوډۍ راکوي طعام راکوي ویسقي الماء اوبه راکوي او کله چې ناجوړه شم شفا راکوي او کله چې والذي یمیتونی چې وجدي ما لره به ژوندی کوي ما لره والذي هغه ذات اطمع چې زه تمه لرم چې ما ته بخښنه وکړي پرده به واچوي په ما باندې خطیاتي د ګناه زما فی زعمه ځکه نبي خو ګناه نه کوي که خو د الله مخکې خو ځان ته دا نسبت کوي که نه ای رب زما وبخې ما ته حکما پوه یو ځای کې ما د صالحینو سره او ګرځه زما دپاره جبه لسان صدق في الآخرين ذکر جمیل ذکر جمیل چې زه په هغې یادېږم او په هغې اقتدا کېږي وجعل او ګرځه زما دپاره په میراث کې جنت نعمتونو وفر لأبي پرده واچوي په پلار زما باندې دا هغه وخت کې ویلي دي یا وبخې پلار زما چې ده ته پته نه وه نبي رسول ولې وایي چې انه کان من الضالین چې توبه وباسي که نه د توبې توفیق وله ورکړي خو دا سوال یې قبول ځکه نه شو چې هغه مخکې نه مقابله یې کړله ډېره زیاته یا مطلب دا چې زما خلک دا وایي چې د ده پلار شکل وبدل شي په ورځ د قیامت جهنم ته به لاړ شي چې زه ونه شرمېږم زما د دې پلار دا شکل هم بدل شي ولا تخزیني یوم یبعثون او مه شرموئ ما په ورځ د قیامت باندې په هغه ورځ چې نفع به نه رسوي رسولی مال او نه اولاد مګر هغه څوک اتى الله چې راشي الله رب العالمین ته بقلب سلیم په زړه سالم سره سلیم سلام ما منه السلام او سلیم سالم من الشرك
یا سالم خالی من الرذائل او محلی بالجمائل. او سالم وی د اهمیت د دنیا نه. وازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. ښکاره بشي او نږدې بشي جنت. او ویلی شي کوم ځای کې تاسو عبادت کو سوا د الله رب العالمین نه څه امداد کولی شي تاسو یا ستاسو لپاره بدله واخیستلی شوه. فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا کبکبا رباعی دی سټی په سټی او اکب لازمی سر لاندې خپې باندې. او کب متعدی ارتاویدلو ته وي. فكبكبوا فيها هم والغاوون. هم والغاوون و عاطفه او عاطف بغیر متصل. کله چې عاطف په ضمیر متصل راشي نو تاکید کیدی شي په ضمیر منفصل سره. او لخر دی ابلیس اجمعون او ټول قالوا دوی وهم فيها يختصمون. دی په دې کې جګړه کوي. تالله قسم په خدای ان كنا لفي ضلال مبين. یقینا موږ غلطه ښکاره کیو. اذ نسويكم برب العالمين. کله چې موږ تاسو برابرولې رب العالمین سره او مونږه گمراه کړی نه مگر مجرمانو. ربنا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. احزاب کی 37 نمبر آیت. فما لنا نشته زمونږ دپاره من الشافعین او نه دوست حمیم محبت والا. او که ته دوی زمونږ دپاره واپسي په دنیا کې نو موږ به شی مسلمانان. یقینا په دې کې دلایل دي او زیات د دې ایمان نه راوړي. یقینا رب ستا غالب دی رحم والا دی. او دروژن کړو قوم د نوح علیه السلام پیغمبرانو لره. یو پیغمبر دروژن کول دا ټول پیغمبران. دلیل نقلی دی. کله چې ویلې ته ورور د دې نوح علیه السلام ولې نه بچ کوئ ځان د کفر نه. یقینا زه ستاسو دپاره رسول یم ښکاره. ویرېږه د الله رب العالمین نه زما خبر ومنئ او نه غواړم تاسو نه به دې مزدوري. یقینا مزدوري زما په رب العالمین ده. ویرېږه د الله نه زما خبر ومنئ. قالو دوی ایسه ایمان راوړو مونږه په تا منې او تابعداري کوي ستا الارذلون بېکاره خلک. قال دوی ما علمي بما كانوا يعملون. قال دوی وما علمي نشته علم زما په هغې چې تاسو کوئ هغې لره. یقینا حساب ان حسابهم الا على ربي. مگر حساب د دې په رب زما دی. لو تشعرون که تاسو پوهېږئ. او نه یم زه شړونکی مسلمانانو نه. ان انا الا نذیر مبین. نه یم زه مگر یېرونکی ښکاره. قالو دوی لئن لم تنتهي که منع نه شې شعیب اے نوح علیه السلام نشبت من المرجومین د ګټو تا به م په کاڼو ول. قال دوی ربي رب زما ان قومي کذبون. یقینا قوم زما تکذیب وکړو. فیصلو کې په مین زما په مین وبینهم په مین د دې کې فتحا فیصله ونجني بچ کې ما من القوم ومن معي من المؤمنین. بچ مې کړه دلته هغه کسان چې د ده سره په جهاز کې ډک جهاز کې بیا مې غرق کړو رستنو لره. یقینا په دې کې دلایل دي او نه دي اکثر د دې مؤمنان. یقینا رب ستا غالب دی رحم والا دی. کذبت عاد للمرسلین. او دروغجن کو عادیانو پیغمبرانو الله کله چې دوی ته ورور د هود علیه السلام ولې نه بچ کوئ ځان د کفر نه.
یقینا زه ستاسو لپاره رسول یم امین معتبر ویرېږئ د الله رب العالمین نه زما خبره ومنئ او نه غواړم تاسو نه مزدوري یقینا مزدوري زما په رب العالمین ده ای جوړوئ تاسو بكل رین په هر دنځ کې مناره تعبسون بفعلي کار کوئ تاسو ریع یا معنی ده طریقه لار یا هغه ځای ته وایي چې هغې کې چینی یا د دوه غرونو درمیان کې چې کوم وادي ښکلی ځای هغې ته ویلی کېږي وتتخذون مصانع جوړوئ تاسو قلاګانې لعلکم تخلدون امید دی چې تاسو به همیشه په دې کې وإذا بطشتم جبارین کله چې تاسو حمله کوئ په ظلم سره ویرېږئ د الله رب العالمین نه خبر ومنئ زما ویرېږئ د هغه ذات نه چې امداد یې کړی ستاسو بما په هغه تعلمون چې تاسو پوهېږئ د هغه ذات نه چې امداد کړی ستاسو په هغې چې تاسو پوهېږئ امدکم امداد یې کړی ستاسو بانعام په څاورو سره بنین په اولاد سره او په جنتونو سره په چینو سره یقینا یریږم په تاسو د عذاب د ورځې نه قالو دی سواء علینا برابر ده په موږ باندې که موږ ته واعظ کوي یا نه کېږي تر واعظ کوونکو نه ان هذا الا خلق الاولین نه دي دا شیئا الا خلق مګر پخوانی خوی دی نه دا بیان مگر ستاسو پخوانی خوی دی یا دویمه معنی نه دا آبادي کول بلکې زمونږ د پلار نیکه پخوانی خوی دی مونږ دې کې کوو ستا پکې څه کار او نه یې مونږ په عذاب کړی شوي نو دروغجنې کې هغه هلاک کړو دوی لره یقینا په دې کې دلایل دي او نه دي زیات لري مؤمنان یقینا رب ستا دغه رب ستا غالب دی رحم والا دی کذبت ثمود للمرسلین پنځم دلیل او کله چې ویلي ترور د عیسی علیه السلام ولې نه یېرېږئ ځان نه بچ کوئ د شرک نه ستاسو دپاره رسول معتبر ویرئ د الله نه خبره ومنئ زما نه غواړم تاسو نه مزدوري مګر مزدوري زما په الله ده چې رب العالمینو دی اتترکون فی ما هاهنا آمنین څه پرېږدئ شئ تاسو په دې ځایونو کې آمنین په امن سره فی جناتن په باغونو کې وعیونن په چینو کې فی ما هاهنا ثبت هاهنا وزروعن او په چینو کې ونخلن وزروعن فصلونه ونخلن او کجوري طلوع عظیم چې وږي د هغې نږدې دي تازه دي عظیم نږدې یا تازه وتنحتونه کنئ تاسو من الجبال د غرونه بیوتن کورونه فارحین په هنر سره ویرېږئ د الله نه زما خبره ومنئ ولا تطیعو او تابعداري مه کوئ د امر د مسرفینو هغه کسان چې فساد کوي په ځمکه کې او صلح نه راولي قالو دوی انما انت من المسحرین یقینا ته سیر کړی شوی یا ګېډور یا مجنون ابن قتیبه معنا کړل ما انت الا بشر مثلنا نه مگر زموږ په شان بشري پیش کوایت ان كنت من الصادقین که ته رښتونی قال دی هذه ناقة الله دا ناقه ده د دې دپاره وار د اوبو دی او ستاسو دپاره وار د اوبو دی او ورځ معلومه ده او مه رسوئ دې ته تکلیف نو وبرسي تاسو ته وبنیسي تاسو عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې به نو فعقروها زخمی کړه هغې لره پنډۍ وله ماتې کړي فاصبحوا نو شو دي نادمین علی المعصیه
یا دا نادمین علی العذاب، نادمین په معصیت یا نادمین علی العذاب. نون سلدور العذاب یقینا بدی کی دلائل لی وما کان اکثرهم ندی اکثر دی مؤمنین مؤمنان. یقینا ربستا دغه ربستا شان د غالب دی رحم والا دی. او دروجن کو قوم د لوط علیہ السلام پیغمبران لره دلیل نقلی کله چې وی دي ترور د لوط علیہ السلام الا تتقون ولنه بچ کو ځان د شرک نه. یقینا استاذ پر رسول معتبر او د الله نظم خبرو منه نو غواړم تاسو مزدوری یقینا مزدوری زما پر رب العالمین اتاتون ذکران صلات لکو تاسو نارینه او تا من العالمین مخلوقاتنا خپل خواهش د پاره مختلف ناجائز لار استعمالوي. وتذرون او پریدی تاسو آج پیدا کړل الله رب العالمین تاسو لپاره من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه بلکې تاسو قوم عادون ظالمان. قالوا دوی لم تنتهي كما نشط اهلوتا نشبت من المخرجين دوستل شو نو کلی نه بده باسو. قال اني لعملكم زستاسو د عملنا من القالين ما ته د عمل ستاسو بدکاری شتومانه اے رب بچ کی ما او آل زمان مما یعملون د عمل د دینا بچ مکا غلر او الله اجمعین ټول الا جزء مگر یو بډه او فی الغابرین. فی الغابرین مقدرة كونها من الغابرین، مقدرة كونها من الغابرين، مقدرة كونها من الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. باران میں پیدا کانو ورو یقینا پدی کی دلائل یوم کان اکثر المؤمنین. یقینا رب تعالی العزیز الرحیم دا غالب دا رحم والد. کذب اصحاب الایکة المرسلین. شعیب علیہ السلام تیت تلو آیکار زنگلو بانڈاو او دا بقرب مدین. دروجن کو خاوندانو د باندې پیغمبران لرا کله چې دې ته شعیب علیہ السلام ولنه یریږي یقینا استاد پر رسول معتبر ویریږي د الله رب العالمین زما خبرو منه نه غواړم تاسو نه مزدوری ان اجر الا على رب العالمین نه اجر زما مگر پر رب العالمین او پورا کوي پورا ورکو اوگی لرا او مکیگی من الخاسرین او وزن کو بالقسطاس المستقیم پتل برابر او مکموی خلقو تاشیاد دی او مکیگی بزمکی مفسدین ویرگی دا آزادنا خلقکم چی پیدا کری تاسو لرا والجبلت الاولین او مخلوق اولین مخینه. قالو دوی انما انت من المسحرین وما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بشر زمون پشانی. ان نظنک یقینا منگا گمان کو بتانے دروغجنو رولے گا پمنے کسفا من السماء ٹوٹل آسمان نا کترشتونے. قال ربی رب زما اعلم دیر پوئیگی آغا چکوئی تاسو بما تستحقون بسببه من العذاب. قال ربي أعلم بما تعملون سمعنا بما تستحقون بسببه من العذاب، بما تستحقون بسببه من العذاب، بما تستحقون بسببه من العذاب. ونسل در عذاب يوم الظل عذاب درزي دسوري يا دوريسي ذکر دیوی کنا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا. سورة احقاف 24 نمبر آیت. وما كان اکثرهم او اکثر ددی مؤمنین ایمان روان کی یقینا رب ستا العزیز الرحیم دا اللہ پاک غالب دے رحم والا دے. یقینا دا قرآن رلے گلے شوی رب العالمین دی طرفنا راولے دے روح الامین زرستا تاچی لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل
ولو نزلنا على بعض الاعجمين فاجمینو میرا لګلې ابیم دوی لستلې بیم دوی ایمان نه راوړ ځکه به دوی وی چې لقالوا لولا فصلت آیاته یا بداوی اعجمی و هذا عربی مبین نو دی په یو کې نټینګي کذالک دارنګي سارو مونږه په طرز عجیبه سره فی قلوب المجرمین فزر د مجرمانو کې چې ایمان نه وروړي په هغې باندې تر دې پورې چې ویني عذاب علیم را به شدید ته عذاب ناڅاپه او دوی به خبر نه فیقولوا فعلنا مولد راکولی شي موږ ته خبر کیدی شي موږ ته زجر دی افبعذابنا یستعجلون ایغفلون جار مجرور مقدم برای رعایت فاصله افرأیت ان متعناهم سنین اتأملت که زه په کلونو فایده ورکم مهلت هم ورکم خو بیا هم دوی دا خبره مني نه نو ځان پرې کړول نو کفایت بونه کې د دې نه چې د دې فایده واخیستله په هغې باندې او معنی دی الله کړي کلو مګر د هغې دپاره هېروونکي ذکر د اواز دی وما کنا ظالمین موږ نه یو ظالمان وما تنزلت به الشیاطین دا اول اعتراض جواب چې دومره شیطانان راځي نه الله وما تنزلت به الشیاطین او نه دي مناسب د هغې دپاره او نه طاقت لري یقینا دوی د سمع نه اورېدلو نه وحي نه لمعزولون لرې کړی شوي دي مه بلئ د الله رب العالمین سره اله بل نو شی به تاسو د معذبینو نه وانذر او يروا عشيرتك الاقربين اقام قبيله خپل الاقربين چې نږدې دي وقفت جناحك او خکته که څنګه خپل هغه چا دپاره تابعداري کې ستا د مؤمنانو فین عصوک سلوک مع الاغیار که نافرماني کې ستا فقل ورته اني بریء زه بریء مما تعملون او ځان وسپاره الله رب العالمین ته چې غالب دی رحم والا دی الذي هغه ذات باعث على التوکل څه شی دی دا الذي هغه ذات یراک چې ویني تعالی را کله چې ته ودرېږي او اړې راړې تعالی په سجده کې یقینا د الله اوریدونکی علم والا دی او تتمه د سوال هل انبئکم ایسا خبر کم تاسو لرا علامن پا چا منی چی راضی پاغ شیطانان راضی پار دروجن گناهگار منی اپٹ غوگی دی او اکثر دی کازیمون دروجن دی و شعراء چی دی اتبم الغاوون دی مطلب دا چی دی بیش دی شاعرون دی نو شاعر خود گمراهانو تابعداري پیسو د پاره شعرونه 10 روپۍ او 10 نظمونه او چې چا بوت هغه د پاره وي اکله به کې بیګانم نو شعر خشم دی تلاميذ الرحمن ورته ویل کیږي ونن سبا د خلکو کسب جوړ کړي لکه څنګه تعویذون نه کسب جوړ کړي دا لړۍ سمې د خزو هاشه اوس خو زه امامتیم شروع کړی یو مخ کې شاته بس در نه ولاړ ته چې د خزو امامتیم نه خزو په ایمان باندې داسې کار کړو شي موضوع شعر څنګه دی هغه شعر او کلام ځینې دینه ښه دی او ځینې قبیح دی البته په حجوه کې په لهجه کې خلاف شته چې بعضې د چاربیتو په شان ناغه ټیک نه دي نو پنډه شیخ القرآن رحمت الله علیه ځان سره باقاعده یو شاعر ګرځاو او دارنګې حسن بن ثابت څومره زبردست شاعر
علي کرم الله وجود هغه دیوان علي ملاوي دیوان علي بهترین دیوان دی بهترین د اشعار کتاب یا زمون په دې خلکو کې څومره بهترین حافظ دیوان حافظ الپوري رحمت الله علیه رحمان بابا رحمت الله علیه داسې نور ډېر بهترین شاعران بعضې خو لغړ خلک هم تېر شوي دي خو هغه کې پښتو مختو ډېر وکړه مولانا رومي ته وګوره څومره زبردست قصیدې والا ته وګوره اوس د علم ادب کتابونه چې دي په هغې کې ادب کم دی ادب دې ته نه وایي که نه ادب دې ته وایي چې هغه لغت چې دی نو هغه داسې دی چې بنیادي لغت دی نو په دې منې والشعراء يتبعون ألم ترى أنهم يسنغوري أنهم في كل واد دي پاري وادي کی يهمون خیالي مضمون وي سرګردان پراتی چا د شوندو صفت کی چا وګونو صفت کی اسی په حواله کې هیڅ سره نه ملایي وانهم يقولون ما لا يفعلون او دوی وی هغه شی چې کولای نشي هغه خبرې کوي چې عمل ته نشي راوستل خیالي پولاوي الا الذين مگر کسان چې مؤمنان دي عمل کوي نیک وذكر الله یادي الله رب العالمین وانتصروا امداد غواړي پس دا غنه چې ظلم کړی شي په هغې منې او زر د چې پوه بشي ظالمان ان ينقلبون چې کوم طرف ته دوی واپس کېدی شي کله چې بکر صدیق صاحب وفات کېدو نو یې لفافه یې ولیکله خلکو لفافې سر بیات کو نو چې کله علي صاحب له لفافه راغله علي صاحب سر بیات کوي وین کان عمر نو شیعګان اعتراض کوي چې دا ان اگر که عمر دی خو څوک مجبوري ده کنه نو موږ دا ان کان عمر ان مخفف د مسقل دی انه کان عمر بسم الله الرحمن الرحيم